داسې اجتماع الله محبوب کړې ده چې تاریخ انسان کې په ځمکې مخ نه داسې اجتماع چېرته شوې ده او نه به وشي. هغه څه شی؟ هغه ذوالحجة الحرام 10 هجرۍ کې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم حجة الوداع په موقع باندې یو داسې خطاب فرمایلو چې په دې کې 1,40,000 کم و بیش صحابه کرامو شرکت وکړو په دې اجتماع کې. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خطیب و خطاب وکړلو او کتابونه لیکي چې دې اجتماع ته حضرت موسی علیه السلام، حضرت خضر علیه السلام او حضرت الیاس علیه السلام هم تشریف راوړی او هم پکې ناست. الله اکبر. دا به څنګه اجتماع؟ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یوه داسې خطبه امت ته بیان کړله چې داسې خطبه په تاریخ د انسان کې نه چا بیان کړې ده او نه به څوک بیان کړي. غرض دینی اجتماعات سجاو کول او په داسې انداز کې واعظ و نصیحت کول چې خلکو ته فکر آخرت، خوف خدا، قبر و حشر او دین علاوه نور اصلاحی معلومات وشي، نو ما عزتمندو دې سره انسان ایمان چې دی ښایسته کېږي، دې سره عبادات و شوق پیدا کېږي او د دې ډېر شی فضایل وي. لکه الترغیب والترهیب کې حدیث شریف موجود دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه تاسو ته څه داسې خلکو خبردار نه کما چې نه خو دا خلک انبیا دي، نه خو دا خلک شهیدان دي، خو په ورځ د قیامت به د دوی مخونه د نور په شان پړکېږي. انبیا شهدای چې وویني هغه چې دوی وویني نو هغه به هم ورته خوشحاله سي چې دا کم خلک دي چې الله دومره قرب دوی ته عطا کړلو، دومره مقام او منزلت دوی ته عطا کړلو. عرض به که یا ربه، صحابه کرام عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به کم خلک؟ وی فرمایل دا به مختلفو قبیلو سره، مختلفو قومو سره، مختلفو کلو علاقو سره تعلق لرونکي وي، خو دوی به د الله یاد په بنیاد کې راغونډ شوي، لکه څنګه چې اوس مونږ دلته راغونډ شوي، بل څه مقصد مو نشته. صرف اور صرف مقصد زمونږ څه شی دی چې مونږ دلته کینو او د الله او د الله رسول یو څو خبرې واورو، واعظ و نصیحت واورو. نو ما عزتمندو قدرمندو وی فرمایل دوی به په دنیا کې خپل منځ کې پاکیزه خبرې کولې، نو الله هم دوی داسې خوښ کړل لکه څنګه چې یو کجورې خوړونکی په کجورو کې لګیا وي، ګوتې وهي او روغې کجورې پکې را اوچتوي، دقسې الله رب کریم دوی هم په خپل بندګانو کې خوښ وګرځول.